يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا والله يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. سورة آل عمران شروع مخکې آیات کې الله رب العزت د دې خبرې ذکر وکړ چې قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تخفوه یا او تبدوه یعلمه الله. کومه خبرم تاسو په سینو کې پټاو نو الله رب العزت په دغه ټولو باندې پوهیږي، حتی کې چې اسمانونو کې وي یا د ځمکې نه لاندې ځمکو کې وي نو بیا هم الله تعالی په دې باندې پوه دی او علم والا دی. او د نن ورځې دا خبره ذکر کړي نن آیات کې چې یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. دنیا چې دا د دارالعمل دی، دې کې انسانان عمل کوي، مؤمنان خلق عمل کوي، او بیا قیامت سره قیامت ورځ نو هغه کې بیا دارالجزا دی، هغه کې بیا سزا او جزا یعنی بدلا بیا ملويږي، که نیک وي او که بد وي. ذره برابر مون چا باندې زیاتې او کمې به نشي کولی. ځکه بل ځای قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي وی دا الله تعالی چې دی لیس بظلام للعبید، په خپلو بندګانو باندې ظلم نه کوي ذرې برابر هم. او دغه یو داسې ورځ دی چې کله د میزان ته راولګېږي نو ذرې برابر هم الله رب العزت چا سره کمې او زیاتې نه کوي. او دنیا کې چا سره هم ذرې برابر نیکي کړې وي نو د هغه مو ته بدله ملويږي. لکه مطلب دنیا کې چا ته یو ګیلاس اوبه د ورکړي دي، مسلمان روز تږی دی اوبه د ورکړي دي نو د دې باندې د ثواب درکولی کېږي. او دعا د کړې دعا د دنیا کې نه دی قبوله شوې، د دې به هم درته عمل ملويږي. لکه ډېر خلک نن سبا دغه شکوه او ګیله کوي چې یاره ما دعا نه قبلېږي. نعوذ بالله الله تعالی زموږ دعاګانې نه قبلوي. دعاګانې څه فایده نه کوي چې موږ دعا کوو، دعا صرف نه قبلېږي نو څه دی دعا کوو. حدیث کې راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله انسانان قیامت راشي حساب کتاب کېږي، یو انسان بدایي چې هغه سره به څه عمل وي نه، نو الله رب العزت ورنه تپوس وکړي یاره څه عمل دې کړی، څه دې راوړي. دا وایي چې یا رب ذوالجلال ما خو هېڅ عمل هم نه دی کړی او څه نه یې راغلی کړي او بس ټول ګناهګار وم دنیا کې. نو ناڅاپه اچانک به دې چاته د نیکیانو لغر ویلاړ وي او چې دغه وخت شي نو بیا تپوس کوي یا رب ما دنیا کې عمل نه و کړی. نو الله رب العزت ورته وفرمایي دنیا کې تا کومې دعاګانې وخت وي هغه قبولې شوي نه وي، هغه ذخیره شوي دي. همدارنګه نور ګڼ داسې کارونه دي چې انسانانو کې دنیا کې څه ثمره او نتیجه نه مرتب کېږي، مطلب دنیا کې څه ظاهري فایده نه وي خو هغه انسانانو د پر آخرت کې جمع کېږي. یو د هغه نه مثال لکه بیماری شو، یو سړی بیمار شي نو دغه بیماریانې چې دي بخاري شریف حدیث دی غالبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان ته ذرې برابر تکلیف رسېږي که نه نو پښې کې حتی چې ازغی ناز دي ازغي والا نیکي الله رب العزت تلي کېږي. نور بیماریان هم یا غاټې پرېږده. او بعضې بیماریان داسې چې الله تعالی دنیا کې انسان ته سخته بیماري ورکړي نو هغې بیماري د وجې نه الله تعالی ډېره د کوم ګناهونه د ګناهونه ورنه ختموي رژوي ورسره. نو چې کوم کار الله تعالی دنیا کې پیدا کړی دی هغه کار د الله تعالی حکمت نه خالي نشته دی. بار بار قرآن کریم کې راځي که ان الله علیم حکیم، الله تعالی پوهې دی حکمتونو والا دی. نو حکمتونو مطلب دا چې الله تعالی کوم یو کار دنیا کې کړی دی پیدا کړی دا ټول د حکمتونو ډک دی. مطلب انسانانو لپاره فایدې شته دي ټول انسانان پوهېږي نه، حتی که ظاهري کوم اشیا دي حیوانات دي په دې کې انسانانو لپاره فایده ده. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر ووقت دا انسانان یا دا هر یو نفس ما عملت من خیر محضرا
اغا زکم دی کڑوی عمل دا بہتر کارنا یعنی نکینا دیده بو مغا مخی بخپل بندی وکسی وما عملت من سو یا اغا زکم دی بد عمل کڑوی ناغا هم دیتا ملاوشی تودو لو ان بینها و بینهو او غړي و دا انسان چلو ان بینها و بینهو پمند دی انسان او پمند دو عملونو کې امدم بعیدا یولر فصلاوی صدق عمل نمو بالکل قتل هم نوی او دا عمل نما مدنوی ملو شوی ویحذرکم اللہ نفسه اللہ تعالی ویر در کئی تاسو دا دخپل جاننا چکسا ویرگو در تعالی غضبون سختی واللہ رؤوف بالعباد